دا کسان چې ولاړ یا کینه یا کوشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم کله چې تدبر کې په قرآن کې تبغوري چې بده کې اسماء قرآن کریم دی یا تاریخ د قرآن کریم دی یا حکمت د نزول د قرآن کریم دی کدا نوی بیا به خطاب کوي چا سره یا به منقادین سره خطاب کوي یا غیر منقادین سره. د غیر منقادین څلور ډلې مشرکین يهود نصارا منافقین. مشرک چاته وي چې الله سره په ذات او صفاتو کې شریک او حصدار پیدا کوي. مشرکانو آی دا منن چې الله خالق ته مالک ته رازق ته مدبر دا یو شی دی لوی لوی کارونو کې آی کې به الله را مدد کولو مشکلاتو کې او اختلاف په الہ کې وو چې الہ نه منلو. بیا شرک دوه قسمو اعتقادي او فعلی. د شرک اعتقادي څلور اقسام: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء، شرک فی العبادت. او شرک فعلی دو معظم اقسامو: تحلیل ما حرمه الله اور تحریم ما احله الله. بیا توحید او هغه ثابتولو په مختلفو طریقو سره مقاصد اربعه آی بیانول: اثبات د توحید، اثبات د رسالت، صداقت الکتاب او اثبات د قیامت. بیا مسله توحید د په مختلفو عنوانات باندې ثابتول ځکه دا اهم و. کله په عنوان د الہ سره، کله په عنوان د تحمید سره، کله په عنوان د تسبیح سره، کله په عنوان د برکت سره، ځکه دا اهمه مسله وه. دارنګې توحید چې کله قرآن کریم ثابتوي نو په څلورو طریقو باندې ثابتوي. کله دلیل عقلیه پیش کی او یا په درې قسمو دلیل عقلیه محضه، دلیل عقلیه مسقط للخصم، دلیل عقلیه اعترافیه. دارنګې کله دلیل نقلیه پیش کوي اب یہاں کلا اجماعی و کلا انفرادی، کلا دا انبیاء علیہ السلام نا، کلا دا جنات نا، کلا دا ملائکو نا. دانگی مسئلہ توحید ثابتی کلا دلیل وحی پیش کی او کلا الحلف. مسئلہ سنگا چی اہم وا دا سے پہ اعتراضونم کېدل نو کلا با الخصومت والجدال، کله التحیل و التوسل بالوسائل شرکیہ، کله با قیاس فاسد کئی، کله با اتباع الآبا کئی، کله اتباع الظن، کله التقول اللہ، کله افتراء اللہ. نو دے مشرکانو اعتراضونا او داغی جوابون داغی تفصیلی کو. بیا الحلف سلورم طریقہ حل بیا په مختلفو معنو راتلو داغی تفصیل شیو. اعتراضونه په قرآن کې د مقاصد اربعه عالیه، اصول مهمه. او امام رازی رحمه الله دی اصول مهمه ته سوابق وی او ممدات ته لواحق وی. دا چې خپل اصطلاحي لا مناقشه فی الاصطلاح. دارنګه مقاصد بیا سلورو دا ممدات څنګه چې مقاصد سلورو دا چې ممدات هم سلورو او دا مقصود به ذات نه دی. ممدات دا هغه څلورو لپاره مضبوطیه ده. اصول اربعه لپاره ممدات دا څلورو: الجهاد فی سبیل الله تعالی، الانفاق فی سبیل الله تعالی، التنظیم او الآداب. جهاد اول جهاد و جهاد یجهدو په معنا د کوشش راځي او جهاد کبیر د قرآن بیان ته وي. سورہ فرقان کې آیت 52 کې وجاهدهم به جهادا کبیرا
او جهاد کوه دای سره په بیانولو د قرآن جهادا کبیرا جهاد لوی. دارنګې جهاد درې قسمه بیا جهاد باللسان، جهاد بالارکان او جهاد بالقلب. او پرون دی باندې حدیث پیش کړو تفصیل شوی مراتب د جهاد څلورو غټو. یو جهاد مع النفس، دویم جهاد مع شیطان، دریم جهاد مع الکفار او څلورم جهاد مع المنافقین. بیا د هر یو قسمونه اول جهاد مع النفس د دې بیا څلور مرتبه څلور قسمه فی تعلیم الهدى و دین الحق. کله چې د قرآن زکه نو کوشش وکې مجاهده وکې نفس سره. طالب د قرآن دا مجاهد دی په تعلیم د دین باندې د قرآن باندې. دارنګې جهاد بالعمل بذلک العلم، کله چې ته مسله زده کې په هغې عمل بیا ګرانو دا مجاهده وکې. دریم الجهاد بالدعوة لذلک العلم، بیا چې کله زده که مسله عمل دې مو کنه بیا به بل ته دا بیان کې دا بیا ګران کارو. څلورم جهاد بالصبر و رفع المشقة للدعوة، بیا تکلیفونه مصیبتونه به راځي مشقتونه به راځي نه به برداشت کې. دویم قسم جهاد و الجهاد مع شیطان، د دې بیا دوه قسمه د جهاد مع النفس څلور قسمه او د جهاد مع شیطان د دې دوه قسمه. جهاد علی دفع شکوک و شبهات، دیم الجهاد علی دفع الشهوات. بیا دریم قسم جهاد مع المنافقین، د دې څلور قسمه دا به څلور قسمه دی. الجهاد بالقلب، دریم الجهاد باللسان، دریم الجهاد بالمال او څلورم الجهاد بالنفس. دا څلور قسمونه د جهاد مع المنافقین. څلورم قسم جهاد د کافرو سره، د هغې بیا درې قسمه الجهاد بالید، الجهاد باللسان او الجهاد بالقلب. دا دیارلس مراتب دي. د جهاد مع نفس څلور قسمه، د جهاد مع شیطان دو قسمه شپږ، د جهاد مع المنافقین څلور قسمه لسو، د جهاد کافرانو سره درې قسمه دیارلس. دا دیارلس مراتب د جهاد دي. یو جهاد بالیدو چاہی تا قتال وی جهاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ. دا با کافر سره کې پتوره باندې چې کفر بوا سرګن شي او سره به جهاد کې. او د دې حکم بیا قرآن کې وو. سورة البقرہ آیت نمبر 190 یوسل نوی کی دا ذکر کئی جہاد بالید یا قتال. آیت 190 وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، اور جنگ کوئی پلار دا اللہ کیا کسانو سرو یقاتلونکم چی جنگ کئی تاسو سرو ولا تعتدوا، اور زیادہ مکوئی دا دشمن ماشمان خدم ودائی. ان اللہ یقیناً اللہ لا يحب المعتدین، منن کئی دا زیادی کون کو سرو. دارنگی بیا آیت 193 اور پسیو گو رہی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم جنگ کوئی دئی سرو حتى لا تكون فتنة پاتی نشی شرکو ويكون الدين شی دین لله خاص اللہ لرو. فإن انتهوا پس کچر من شو دی دا شرک نو یا قتال نو فلا عدوان پس نیتے سزا دزیاتی الا علی الظالمین مگر په ظالمانو مشرکانو باندې. دارنګې قتال بالسیف چې دی په قتال بالسیف د مسلمانانو امیر به حکم کوي. د امیر نه اجازت نه حکم نه بغیر بیا جهاد نه کېږي. او په دې بیا واقعه د نبي علیه السلام د عمرې پیش کړې وه چې عمرې ته راتلل او لاره کې منې کړ کافرانو چې عمره به نه کوئ. او اوږده واقعه وه. بیا معاهده وشوه، لیکلو شو پای کې ولیکل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کافرانو وی چې موږ هوتا رسول الله منو نه، که موږ ته منلې بیا جګړه پسه وه. او بیا ویلا ته نه میټاو کوي.
نو نبی علیہ السلام بیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وفرمیل چې دا تېنه وران کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وفرمیل چې ما یو ځل ته نبی او پیغمبر رسول مې منلی، زه دا نشم کولی. عام خبره خو دا ده وایي الامر فوق الادب، دلته دا الټه ده. الامر فوق الادب نه، الادب فوق الامر. نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وایي چې دا وران کا، وایي نه ورانو، ما یو ځل منلی. الادب فوق الامر. تا ته پلار وایي دا کوتک والا زما سر ته روبه ته به رابغې نه. دا عام مشهوره ده، خو کله کله دا بیا قاعدې کلیه نه وي، بیا اکثري وي. نو هغه وران نه کو. بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایله زه وښیه، بیا په خپلو ګوتو مبارک لاس مبارک باندې بیا هغه وران کړه. نو دا خو عمرې نه منې کول، کافرانو منې کول. و نبی علیہ السلام هغه چې څه وی نو هغه صحابه منل، اعتراضونه یې پرې نه کول. امیر چې یو خبره درته کوي نو هغه مني. دا ضروري نه چې تا ته امیر یو حکم کوي نه به تا ته دلایل پیش کوي، نه هغه چې تا ته حکم وکړي بس هغه مني. کله به تا ته هغه وجه ښیي، کله به ته نه ښیي، ته به د حکم تابع. او په دې باندې بیا تفصیل کړی. بیا امیر چې حکم کوي نو هغه دوايي ته ګوري، لکه ځان مړکول چې دی نو دا مقصود نه دی. شهادت د یو مقصد دپاره وي، هغه مقصد چې دی نو هغه د الله توحید دی. لکه دلته وایي چې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله، چې دوايي د جهاد او د قتال بیا څلور دي. یو د شرک او ختمولو دپاره، سورې توبه آیت 29 وګورئ. د شرک ختمولو دپاره قتال، سورې توبه 10 سپاره آیت نمبر 29. یو کم دیشم قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين جنك ويكسروا سرا لا يؤمنون بالله كما نرد فالله باندي ولا باليوم الآخر ونفرد آخرت باندي ولا يحرمون حرامي ما حرم الله چرم کړي دي الله ورسوله پیغمبر الله ولا يدينون دين اختياري دين الحق دين صحيح یا دین پورا من الذين دا کسانو نو اوتو الكتاب چور کړي شنو ته کتاب علم نه کتاب حتا یعطوا الجزيه چور کی ټیکس جزيه ټیکس آیا دین خپل لاس نو وهم صاغرون او دای ذلیلوین. دانګي سورې نساء آیت 75 وګورئ. سورې نساء آیت 75 پنځه اویم پنځم سپاره. سورې نساء آیت 75 پنځه اتیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وما لكم انسري سلرا لا تقاتلون في سبيل الله جنگ کوي تاسو بلند الله کې والمستضعفين وكمزور من الرجال لسرون والنساء ودخلون والولدان الذين نبشوا مشمان وهانا يقولون جويدي ربنا إرما زمنا أخرجنا وبرسلنا من هذه القرية دريكلنا ظالم أهلها ظالمان يسيدون كيدري وجعل لنا وقرد من لدنك ترقلنا وليانا معاونا وجعل لنا وقرد من لدنك ترقلنا نصيرا امدادين. دانگی دویما دا دویم قسمو چې حمایت د مظلوم او دریم قسمو چې مشرکان د سره واده کړی دا او واده ماته کا نقض عهد واده ماته کا نو بیا به سره جهاد کې قتال وکړي. او سوره انفال پرې باندې درې آیتونه پیش کړو. سوره انفال آیت 56 شپږ 50 وګورئ. شپږ 50
वो 50 او 58 56 57 58 سورہ انفال لسم شپارا آیت 56 50 الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الذين كسان عاهدت چواد کړه تاسو منهم ددینا ثم ينقضون بما تيدي عهدهم وتددي في كل مرة پر کال کې وهم لا يتقون دای ځان ساتي دوا دې ما تولنا پرېز نه کوي دوا دې ما تولنا فإما تثقفنهم کوم میدیدنه فی الحرب په جنگ کې فشرد بهم نو اتراو په دای باندې او یراو اتراو په دای باندې مناسو قلبهم چرو سر دینري لعلهم یذکرون خاصا چې یاد ساتي پنواکلي دا سبق وته چې بیا بچولا نصیحت کوي وإما تخافن او کچری ریږي ته من قوم دیو قوم نو خیانتن دا وادي ما تولنا فانبذ الیهم نو اور زمان دیتاو چی وعده ما تا کر بیات موسرا کتال جہاد کا علان سواو بلی بانی چی برابر ادرگی پتاور توحید باندے ان اللہ بیشک اللہ پاک لا يحب الخائنین مین نکین خیانت کون کو ساراو دانگی سورہ توبہ آیت نمبر 12 گوری 12 سورہ توبہ آیت نمبر 12 لسم شپارا سورہ توبہ آیت 12 وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وَإِن نَكَثُوا كَمَا تَكِيدَي أَيْمَانَهُمْ وَعْدَ دَدَي وَعْدَ يَقْبَلِ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ فَدَوَدُ دَدَيْنَا وَطَعَنُوا طَعَنُكُ فِي دِينِكُمْ پدین ساسو کے پیغور کو تان فقاتلن اولنی ایمن الکفر مشران دا کفر انام یکنن دی لا ایمان لهم نیستر لو زوادا دی لرا لعلهم ینتهون خاقا چی من شیر شرک نام لعلهم ینتهون خاقا چی من شیر شرک نام دارنگی سلورمو چی مقابلہ کی دتا کل راگ لر پتابانی عملو کا کافر و مشرکو بیا وداغی جواب کے ندی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 شپاک دیشم آیت نمبر 36 شپاک دیشم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ان عدت الشہور بشک شمار دمیاتو عند اللہ پنید اللہ 12 شهرا دولس میاشتې دي فی کتاب الله په کتاب د الله کې په حکم د الله کې یا په علم د الله کې یا په لوح محفوظ کې یوم خلق السماوات کله نه چې پیدا کړی دي اسمانونه ولا د ځمکه منها د دین 4 حرم څلور میاشتې د عزت دي ذلک الدین القیم دا دولس میاشتې د حساب دی پورا یا دا دین دی مضبوط ولا تظلمون زیادتیم کوئی فی نپدی میاتو که انفسکم پخپلو زان بانی وقاتل المشرکین او اوزی مشرکان کافتن پورا یا ہمیشہ یا ٹول کما یقاتلونکم لگا سنگا چی وجی دیتا سلرا جان کئی تا سر کافتن پورا ٹول والم پوشی ان اللہ یقینن اللہ مال متقین سرا پریزگارانو دے اب دیدے کہ اللہ میں بات شیر ویلے ہوئے کیا فضائیں بدن پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی اگر فضا جوڑا کو سمارا اللہ دے امداد بری کئی بیا اگر واقعاتی تفصیلی کرو دا ترنگزوی جی سے فقیر اے پی او دا بیارے مولانا صاحب عبداللطیف اور شیخ القرآن رحمہ اللہ دا سن 1965 دا جہاد ہندوستان سرچی جہاد سے ہو او بیا بغیر د امیر د اجازت نه سوکتلی بیا ملامت رالل چې او قرآن رحم الله دا غټ فرقونه ای ورکړي حکومت ته او په هغه وخت کې بیا پوسټر چاپ کړو هند سے جهاد او رساله کې مشایع کړو دا تاریخ بیان کړو دا رنګه د مجاهد ټریننګ مجاهد چې 4 ټرین کې داغي لس اصول دي
او ان شاء الله سوره بقره کې بیا دا تفصیل په خپل ځای باندې کوي ان شاء الله. که ژوندي وو د مجاهد کور کې جنگ دی، کور کې اصلاح نشته، ملک اصلاح نشته، نو جهاد به څنګه کوي؟ ته چې به کور نه پریشان یې، ملک پریشان یې، بیا کافرو سره څنګه جنگ کوي؟ او د هغې نه بیا 18 قوانین قرآن ذکر کړي د کور د اصلاح، او ان شاء الله بیا سوره بقره کې خپل ځای باندې بیا زده کوو اورو ان شاء الله. ملک چې اصلاح راشي اندرونی امن پکار دی، نو اندرونی امن لپاره 4 قوانین بیا قرآن خولی دي، او ان شاء الله خپل ځای باندې تفصیل بیا اورو. ملک امن دی، کور کې امن دی، نو اوس کافر سره جهاد کوا. د جهاد لپاره لوی نقصان هغه مال دی. سوره انفال کې اول د مال خبره کوي. سوره انفال اول کې وایي یسألونک عن الانفال، یسألونک تپوس کوي د تانو عن الانفال په باره د زیاتی مال کې. مال دا مقصود نه دی، دا زیاتی مال دی. او بیا اول آیات کې بیا 3 اوامر ذکر کو. قل الانفال لله، واعطا زیاتی مال اللہ لرے ورسول پیغمبر لرو. فاتقوا اللہ 3 اوامر یو فاتقوا اللہ وسویری گئی دا اللہ نو. دویم واتیو ذات بینکم او درست کئی خپل نیتونو. دریم واتیو اللہ ورسولو او تابعداریو کئی دا اللہ اور پیغمبر دا اللہ. بیا قاعدی وی د جهاد هغه نه 2 ذکر کړی وی. اوله قاعده 15 آیات کې چې میدان جنگ کې به دشمن ته شاکې نه په سینه به ګولای خوري، شانه به ګولای نه خوري. سوره انفال آیت 15 اوله قاعده یا ایها الذین آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا لقيتم الذين کله چې مخامخ شئ تاسو کسانو سره کفرو چې کافران دي زحفا په غاڼه کې ولا تولوهم الادبار، نو ما اړوي دی له شاکه بنا په سینه به ګولای خوري. دانګې دویمه قاعده ابیا شلم آیات کې وا تابعداري د الله او د پیغمبر وکوي. یا ایها الذین آدبی سوره انفال یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اطیعوا الله تابعداري کوي د الله ورسوله او پیغمبر د الله ولا تولوا معرض عنه. تابعداري د الله او پیغمبر نه عنه کی دهو ضمیر په اعتبار د ما ذکرہ الله پیغمبر دواړو ته راځي. ولا تولوا عنه او معرض تابعداري د الله او پیغمبر نه وانتم تسمعون او شیطان سمنون کی حکم د الله. دویمو الانفاق فی سبیل الله ممیداتو کې د الله په لار کې مال خرڅ کا. قرآن کریم کله ترغیب ورکوي انفاق ته چې د الله په لار کې مال ولګوا، خرڅ کا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 15 کم 200 195 دویمه سپارہ سورۃ البقرہ آیت 195 وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا ان اللہ يحب المحسنین. وانفقوا خرچ کئی فلا فی سبیل اللہ فلا دا اللہ کے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة او مغرزوی ځان خپل د خپل لاس نه هلاکت خپل لاس باندې ځان ولې هلاکه. او شمس الائمہ شعر کبیر کی معنی کئی بجمع المال کہ تم مال جمع کے خلق بجرونی سے مل بلی کی مال بدنوادی. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة او مغرزوی ځان خپل پلاس پل باندې هلاکت. او بیا قید محترم شیخ القرآن سے دې کې لوگوں نے تفصیل کرو چې کته الله ته د الله په لار کې مال نه لګي، نو الله چې کومه هغه برخه ده اذن په بیا په بل طریقه اخلي. کله به در باندې غله راولي، کله به در باندې څوک زورور راشي، کله به ته سوجاب کې جون دوه پیسې راولېږه ته به تیارېږي وربکې. نو که خپله نه خرچ کې نو الله دې بیا اخلي. که خپله دې خرچ کړي د الله په لار کې نو اجر به درکړي، او که خپله دې خرچ نه کړي نو خپله حصه ده د پرېږدي نه الله نه بیا اخلي. کله بیا انفاق دپاره مثالونه قرآن ذکر کوي
سورہ بقرہ کی آیت 261 261 مثالونه کله ذکر کوي. سورہ بقرہ دریم سپارہ آیت 261 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين مثالنا کسان ينفقون چې خرج کوي دی اموالهم مالونه د دی فی سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبة په شان مثال د دانې دی انبتت چې زرغون کی 7 سنابل ووږي فی کل سنبلة پر یو وږي کې 100 حبة 100 دانې وي نو 200 شي یو په 200 درکوي. او چې اخلاص زیاتی اخلاص ډبل نو والله یضاعف لمن یشاء او الله د جنون کوي چاله چې خوښ شي یو په 1400 درکوي. او که اخلاص نورم زیاتی نه الله وی والله واسع علیم الله فراخ علم ولده. څومره چې اخلاص وي امره بیا اجر درکوي. بیا څنګه چې ځباتنه وکي نور پسې بیا وی الذین کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه د دی فی سبیل الله په لار د الله کې ثم لا یتبعون بیا نور پسې کوي ما اعمال پسې بپو چې خرج کړي وي دی من ثباتنا ولا اذن بدل دی نو چې ثباتنا نو الله باجر درکړي لهم اجرهم دی نه پر اجر ته دی دی اندرم په پني درم ته دی باندې ولا خوف علیهم ونبوي شرف دی باندې ولا هم يحزنون ان بدی غمجن شي ان بدی غمجن شي. او دې کې بیا آیت محترم شیخ القرآن سے د خپل کاروبارونو داغه تذکرہ کړی و. په دې کې پنځپیر کې یوازې د قرآن لفظي ترجمه نه ذکیږي یوازې قرآن نه ذکیږي دا د عملی شکل کې خیر ده خپل عملی شکل کې د پیش کې. او دې کې قرآن سره اوري تاسو محسوس کوي چې دا قرآن دا اوس برنه را روان دی اوس را نازلېږي ځکه دا زمانې سره لګي قرآن ځکه الله تر قیامت پرې خېری دا هرې زمانې سره لګي. نو ترغیب الى القرآن ترغیب الى الانفاق بالوجوه الخمسه 15 سورہ حدید کې وګورئ سورۃ الحدید 20 سپارہ 15 ذکر کوي الانفاق فی سبیل الله بالوجوه الخمسه. اول وجہ سورہ حدید آیت نمبر 7 آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. آمنوا بالله ایمان ډوړی په الله باندې کلک شي په ایمان په الله ورسوله په پیغمبر دانو مما داغنا جعلكم چې ګرځولي تاسو مستخلفين فيه ناس پر ایمان کې ته څوکیداري ته کوئی څوکیداری کې دا خدای الله دی ته به څوکیداري نه الله له ورکا اجنه چې دلی حافظ په باندې بیا ځان مضبوط کی د دلی حافظ واقعي ذکر کړي وا والذین آمنوا پسا کسان چې مؤمنان دي ایمان اورې من کوم د تاسو نه وانفقوا او خرج کوي دی په لار د الله کې لهم اجر کبیر دې لپاره اجر لوی دی. بیا دوی موجه لسمایا کې وما لکم الله له ولې نور کې اسم الله لپاره کې وما لکم الله تنفقوا فی سبیل الله او سری تاسو له چې نه خرج کوي پلان د الله کې ولله میراث السماوات والارض او خاص الله لپاره کې د اسمانونو د ځمکو دی اسم الله لپاره کې ولې نه خرج کې ولله میراث السماوات والارض او خاص الله نه پاتې کېدل د اسمانونو د ځمکې دی. درې موضوع ځا الله له قرض ورکا اگر دنیا کې چاله ته قرض ورکې نه بیا ته خامخا واپس کوي قرض په اعتبار د قارض وي یعنی اجر به الله خامخا درکوي. آیت نمبر 11 من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا من ذا الذی سوق کس یقرض الله چې ورکي الله ته قرضا حسنا ورکول خو ويضاعف له نذتن مكيدنا ولو اشتريت لنا اجر كريم اجر عزت مندو اجر کریم اجر عزت مندو. او بیا بل وجہ
شلم آیات کې څلورما د دنیا حقیقت باندې ځان پوهې کا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اعلموا پوه شئ انما الحیات الدنیا یقینا ژوند د دنیا لعب لوبې دي ولهو او بس دي وزینة او نمایش دی ښایست او تفاخر بینکم او لوی ده په یو بل باندې ومن تاسو کې وتکاثر فی الاموال والاولاد او ډیروالی په مالونو په اولاد کې. بیا بله وجه آیت نمبر 22 کې که ته په مال باندې به مصیبت لري کی لرې کما نه الله وایي په مال مصیبت نه لري کی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. ما اصاب نه رسیږي ما نفیا ما اصاب من مصیبت نه رسیږي مصیبت فی الارض په ځمکه کې په دنیا کې ولا فی انفسکم تاسو ته یوازې الا فی کتاب مگر لکھتے په علم د الله کې په کتاب د الله کې په علم د الله کې من قبل ان نبرأها مخکې د پیدایش د مخلوقات نو ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله باندې آسان دی. او بیا 12 او 14 آیات کې بیا په قیامت کې د دې رڼا راته ملاويږي کله چې تا قیامت شي نو سوره حدید کی 12 آیت وګورئ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبایمانهم. یوم تر المؤمنین چې ویني به مؤمنان سړي والمؤمنات مؤمنان ښځې یسعى چې منډې به وي نورهم رڼا د انفاق د دی بین ایدیهم مخکې د دوی نه وبایمانهم وروسته د دوی نه. بشراکم الیوم زیری درکولی شي تاسو ته نن ورځې جناتون د جنتونو تجري چران به من تحت الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه وی په دې کې ذلک والفوز العظیم دا همدارې کامیابۍ لوی. بیا ورپسې وایي یوم یقول المنافقون ورځ چې وایي په منافقان سړي والمنافقات او منافقانې ښځې للذین کسان ته آمنو چې ایمان یې راوړی و انفاق یې کړی و دا مسله یې منلې وه دی بوته انظرونا وګورئ مونږ ته انتظار وکړئ مونږ ته ودرېږئ مونږ ته نقتبس چې واخلو مونږ من نورکم د رڼا ستاسو نه قیل ارجعوا وویل شي ورته واپس شئ وراءکم رستو ستاسو فالتمسوا نورا نو ولټوئ رڼا فضرب بینهم نو بوهلی شي په منځ د دې کې بسور دیوال له باب دې لره به دروازه وي. دارنګې بل درېمو التنظیم تنظیم یو تار کې مرای پیل یا پیرل کو ته پیل وایي شو کو ته پیرل وایي او قاعده محترم شیخ القرآن صاحب ایي چې د خرو تنظیم ني خرو غټ غټي یو ورکه ماشوم ته کوتک باندې گزار ور یو چا داسې بل داسې ځکه نظم یې نشته تنظیم پکې نشته د مچو تنظیم شته د ګبین مچای ګبین جوړی چې ته یو ګوټ کې ناستې وي ته ولا ګټه وروله ګبین په ځای پرېږدي او بیا درپسې چې شاته وي شاته دا نږدې بله مسله کوي چې ته ګوټ کې ناست خو ګټه دې ورویسته بیا د مچۍ در باندې راوپارېږي ټولې او بیا دې پرېږدي بیا د اوبو پکې پټېږي یا به د کمره کې پټېږي. دارنګې تنظیم د دې قاعدې ذکر کې 15 سورہ آل عمران کې 15 قاعدې د جماعت د تنظیم ذکر کوي چې تنظیم دا څنګه جوړې. اوله قاعده سورہ آل عمران 4 سپارہ آیت نمبر 102 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله ویریږئ د الله نو حق تقاته پورا یریدل د دې نچوړ سره د اولې قاعدې چې عقیده وستاسو یو وي په توحید باندې حق تقاتی پورا یریدل په عقیده کې الله شرک نه مني که ته مولای که ته پیری که طالب که عالم که نارینه که زنانه خو حق تقاتی تانګېدلې عقیده د توحید الله غواړي ملاوټ پکې نه غواړي حق تقاتی پورا یریدل په عقیده کې ولا تموتن او ممرئ تاسو
الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو غاړه کېدونکي الله ته. بیا ورپسې دویمه قاعده قانون به قرآن و سنت یا آیت 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او منګوړې لګوئ پر سید الله په کتاب د الله غونډو ولا تفرقوا تاسو نظم کېږئ د الله نه کتاب نه. او بیا نتیجه ذکر کوي چې کله تا په دې منګوړو لګولې واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت د الله چې کړی ده په تاسو باندې. اذ کنتم اعداء زور تاریخ ورته یادوي قرآن نه مخکې اذ کنتم اعداء کله چې وایي تاسو د یو بل دشمنان فالف بین قلوبکم نو محبت واچلو په منځ د زړونو تاسو کې فاصبحتم بنعمتي اخوانا نو وګرځېدئ تاسو په نعمت د الله په قرآن د الله اخوانا رونه یو بل رونه شوئ. دارنګه بیا درېمه قاعده ارکان د جماعت په فعال وي. یو سل څلورم آیت 104 کې ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون. ولتکن منکم او خامخا وي دي ستاسو نه امة یو جماعت یو ټولګی یدعون الی الخیر چې رابلي خلک قرآن او سنت ته ویأمرون بالمعروف او حکم کوي خلکو ته په توحید او سنت باندې معروف توحید او سنت وینهون عن المنکر او منع کوي خلک د نارواوو د شرکیات او د بدعاتو د مناهیو د الله نه واولئک هم المفلحون او دا کسان هم دی کامیاب. بیا څلورمه قاعده سورہ آل عمران کې ذکر کوي آیت نمبر 115 کې چې په جماعت باندې به مال لګوي ګټي به پینا لګوي به آیت 115 وما يفعلوا من خير ولن يكفروه والله عليم بالمتقين. وما يفعلوا من خير او چې خرج کوي دی من خير څه بهتر مالو ولن يكفروه چربانا شکر نکړی شي ددا والله عليم بالمتقين الله په پرهیزګارانو باندې. پنځمه قاعده ادا پاره د حفاظت سلو دیوالونو واله شوت په باندې چت ودري ادا پاره د حفاظت آیت 118 یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنانو لا تتخذوا منیسی بطانة پټ دوستانو بطانه د بطنا پټ رازونه مساتا بطانة پټ دوستانو من دونکم بیدستاسونو لا یعلونکم خبالا لا یعلونکم صرفن کئی دی پتا سبانده خبالا د فسادو. او بیا غنی وجه ذکر کول لسو ودو خوخی دیمانی تماچی تنگی گئی تانسو پای بانی قد بدت المخضاؤ تاکی سرا ظاہری شوی دی غصی بنا فاہم دا خلود دینو وما تو فی صدور ما چپٹی سنی ددین اکبر ډیر لوی دی. قد بینا لکم تاک سراجکم غتاس لرو آیات نخیر دشمنی ددئی ان کنتم تاقلون کچنی تاسو پوہے گئی ہاں تم خبردار تاسو اولائی کسانی تحبونان چی تاسو منن کوئی دی سرو ولا يحبونکم منن کلی تاسو سرو وتؤمنون بالکتاب ومنی تاسو ایمان نوڑی تاسو با کتاب کلی ٹول باندے وَإِذَا لَقُوكُمْ كَلَچ مَخَامُخ سِنَي تاسو سره قالوا وَإِذَا آمَنَّا ایمان نوڑے دے وَإِذَا خَلَوْا کَلَچ لار شیدئی خلو پمانا موضوع کَلَچ لار شیدئی عزو چکونا لگئی علیکم دو وجہ دشمنی ستاسونا اناملا پا گتو باندے پا بندون لگوت من الغیر دو وجہ غسینا قل وَيَتَمُوتُ ملشئی بغیدکم مَغیدکم سره غسین تاسو ان اللہ علیم یقیناً اللہ پوئے بذات صدور پرازونن سنو باندے ان تمسسکم حسنتن کرسی تا خوشحالی تاسو امنو خفکی گی دی پاگی باندے وین تو سیوکمو کرسی تا سیتن تکلیفا یفرحو بیانو خوشحال شی پدے باندے ارگا شوی بیادا سے نکئی خوشحال شی پدے باندے وین تصبیرو کا صبر کوئی تانسو لگ سوئی تانسو وتتقون ځان مو بچ کړو دای د دوستینو لا یضرکم ضرر نشر کله تاسو ته کېدم تدبیر د شیء ضربنا ان الله یقینا الله
بما پابانی عملونه چې کوي دی محیط یا تکون کړي دا پنځه قیدی د جما ذکر کی بیا درې قیدی د پاره تنظیم او سوره مجادله کې اتیشتمه سپاره کې ذکر کړي اتیشتمه سپاره سوره مجادله درې قیدی اوله قاعده دا اتم آیات کې و آیات کې اور دا درې والا په لفظ دی یا ایو الذین آمنو سره ذکر کړي نهم آیات سوره مجادله اتیشتمه سپاره یا ایو الذین آمنو اذا تناجیتم اے ایمان والو کله چې جګړه کوي تاسو کله چې جرګې کوي نجوا جرګې کوي جرګه کوي میټینګ کوي شورا کوي اذا تناجیتم کله چې جرګې کوي تاسو میټینګ کوي تاسو شورا کوي فلا تتناجوا فجرګم کوي بالاسم فخرلوا د ګناو شرک او عدوان او د بدعت شرک او بدعت مخروي او معصیت الرسول په خلاف د پیغمبر اسلام کې وتناجوا بالبر والتقوى وتناجوا جرګي کوي بالبر بتوحید والتقوى بسنت واتقوا الله الذي ويرګي د الله ذات نو الیه تنشرون چې الله ته واپس کولی شیطان سو دویمه قاعده بیا یو لسمات کې یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا قیل لكم كنتونی شتا تفسحوا فرختیانا ولی فرختیاو کوي فی المجالس ومجلسونو کې ففسحوا نو فرختیاو کوي زی پریک دی یفسح الله لكم فرختیا براولی الله تاسو باندې وإذا قيل انشروا كلا چویل شي زي فانشروا زي يرفع الله الذين آمنوا پورته الله کسان چې مؤمنان دي ایمان وروړي منکم نستاسنو والذین کسان اوتل علم چور کړي شه ته علم د قران درجات درجې دي والله بما تعملون خبير الله پامانی چې کوئی تاسو خبردار دی درېمه قاعده ورپسې بیا یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې جرګه کوي تاسو پیغمبر اسلام سره امیر د جماعت سره فقدمون مو کې کوي بین یدین جواکم کې د جرګې تاسو نو صدقه خیرات د نفس یا د مال ذالکم خیر لکم دانګ کېدل ورلی تاسو لرو و اظهر پاکوالی دی دزلو فإن لم تجد پس کچر نمونتل تاسو سشی سوینا فإن اللہ غفور الرحیم پس یقینن اللہ وهم کی مہربان دے پیسے لزرلی سمال نشتا نو خدمت ہوکا دا موٹو خدمت ہوکا دا لاسو پو خدمت ہوکا بیا آیت نمبر 19 گو رہی نور لسما آیت نمبر 19 دیدا پسړه باندې ورته دی منافقانو ته الله مور لګولې خو هغه درې قیدی اولو ګوري درې زواجر چې منافقانو ته ورکي په لفظو د علم سره درې زواجر ورته تنظیم خلاف وکي اول ځل منافق ته و ما کې علم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض علم ترى ان ګوريتو ان الله يكن الله يعلم پويږي ما پابانه به سماوات چې اسمانونو کې وما في الارض چې بزمګه کې ان الله يعلم الله پويږي اچبر دیو کتما يكون نوي من نجوا د جرګینن ثلاثه درې کسان الا هو رابع مگر د الله سلورم د دی ولا خمسه نو پینځو الا هو مگر د الله سادسون شپږم د دی ولا ادنى من ذلك ونکم د دینو ولا اکثرون زیاتو الا هو مگر د الله ما هم دی سره دی په اعتبار د علم اینما کانو کوم نه کی چوي نه ثم ينبئهم او خبر کی دی لرا بما پامپانه میډو چې کړی دی یوم القیامه ورځ قیامت ان الله بكل شيء عليم یقینا الله پر شي باندې پوهه دویم ځدر ورپسې اتمه کې منافق تعلم تنه نو ورته الن نجینا کسانو ته نو چې من کړي شي ان نجوا دغلت جرګونا ثم يعودون بیا راګرځي دی لما اجرګوتا نو چې من کړي شي دی انه د دې غلط جرګونا ويتناجون بالاسم جرګي کوي دی په خورلو د شرک لوی ګناه شرک ولو دوان او زیاته غټه بدعت وما شئت الرسول په خلاف د پیغمبر اسلام کې وإذا جاءوك وكان تلاشي تا
حیو کا پیشکشی در کئی تا تبما پامبانی لم یحیک به اللہ چی پیشکشی نا کری تا تا اللہ پاغین سرا السلام علیکم وی ویقولون وی منافقان فی انفسهم وظلنو دنے کے لولا یعذبون اللہ علی صدا نرا کئی منتا اللہ منافق وی بما پامبانی نقول چوائی منگا حسبهم جہنم کافر دیلنا جہنم یسلونا دنوسی دیدی جہنم تا فبئس المصیر بس دے دا جہنمو بیا دریمو زجر آیت نمبر 14 کی 16 کی علم تنینو گریتو الالذین کسانو تا تولو چوڑی دندے قومنا قوم تغذب اللہ علیہم یادب کرن اللہ پدی باندے ما ہم منکم نیدہ منافقان ستاسبا کی دباندے ولا منو مونو دلی کافرانو پاکی دن دین نستاسنی ویالیفونو قسمونو قریدئی علال کذبی پدروغ بانی وهم یعلمون او دای پویگی چرانگا دروغو نا اللہ وی نلسمان تیرا پی شیطان سور شوئے دا چی غلطی درگی کے تنظیم خلاف کئی استحوذ علیم سور شوئے غالب شوئے سور شوئے مسلح سے پدائی بانی شیطان فانسان ذکر اللہ پسیر کو ددینو کتاب دا اللہ اولائے کہیدو شیطان نا کسان تلد شیطان دا علائن دا شیطانی خبر دا یقیناً تلد شیطان امر الخاسرون دیدی تاوانیانا دا منافق مقابل آجو نغا دوشتم آیات کی مجادلہ کی آیت نمبر 22 گوری لا تجدو قوم یومنون باللہ نبا ممیتا قوم یومنون باللہ ایمان اوڑی پالا بانی والیوم الاخر فرد آخرت بانی یوادونا چاہی دوسری کئی منا چاہتر حد اللہ چی خلاف کئی دا اللہ و رسول دا پیغمبر دا اللہ ولو کانو آبا مگر کی پلانان تدئی او ابنام یا زامن تدئی او اخوانم یا رونا تدئی او شیرتم یا ٹپر تدئی اولائکنا کسان کتب فی قلوبهم الایمان مضبوط کرے اللہ فضلون تدئی کی ایمانا و آید او مضبوط کری دی دیلا بروحم منہا قرآن صلی اللہ طرف پلنا او آخر کی بیا آداب الاداب جہاد انفاق تنظیم او آداب صحابہ بیا ذکر کروش پگشتما سپارہ کے سورہ حجرات پگشتما سپارہ اول آیات کے اول آداب یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا ممکی کی گئی بین یدی اللہ مکی حکم دا اللہ نو ورسولہ اور پیغمبر دا اللہ نو اللہ پیغمبر نمکی کی گما قرآن و سنت نمکی کی گما واتقوا اللہ اور یہ رگی دا اللہ نو ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ اور ایدن کے عالم دے بیا دویم ادبو دویم آیت کی یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والا منہ چتوئی آواز دنستانسو فوق صوت النبی لپاس دعوات نبی علیہ السلام ولا تجروا له اوما وزرموا وعیدتا بالقول وینالرا کجہر بازکم پشان تیز ویلو بازتا سلبازن بازو لرا انتہبت آمالکم چی برباد نشی مدنستاسو انتہبت آمالکم چی برباد نشی مدنستاسو انتم لا تشورون اور تاسو بن پوئے گئی بیا درم ادبو شپاگم آیات کی یا ایو الذین آمنو ایمان والین جاکم کرشی تاسو تاو فاسقون جو بیتبارا بنا بین پیو خبر بانیف فتبینون تاکی کوئی لٹونا کوئی ان تصیبو قومن اللہ تصیبو قومن چون رسی گئی تاسیو قوم تاو بے جہالت پنا پویتیا سراو فتوزبیو نو بگردئی تاسو علامہ پابانی فانتم چکڑوی تاسو نادمین خبیماناو بیار پسی سلورم ادبا آیت نمبر 9 کے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا او کدو ڈلی دا مومنانو جنگو کی فاصلیو بینہما نصلاح کوئی پمند دی دوارو کی فائم بغت احداہما پس کچری جاتیو کیو دی دوارنا للوخرا پبل باندے فقاتل اللتینو جنگ کو یا کسرا آئے ڈلی سرا تبوی چی جاتے کئی
حتی ترنی پوری تفیع چرا وگرزی الى امر اللہ حکم دا اللہ تفین فاعت پس کچر رو گردے دو فاسلین صلح کوئی بینوما پمند ریدوانو کی بیلنا دی پا انصاف واسطو انصاف کوئی ان اللہ يحب المقسطین یقینا اللہ من قومن توکی دن کئیوں سڑے دنورو سڑو پورے آسازر دن یکونو چیشیبا خیرا منم قرآن ددینا ولا نسان خذ من نسائن خذ پورے اسازر دن یکونو چیشیبا خیرا منہن قرآن ددینا ولا تلمیدو انفوزاکم او داغ ملگوئی پپل ملگربانی ولا تنابدو بالالقاب او بدمون ماخلی بیسر اسمن فزوکو بدنم د فسق د گناہ بعد الایمان پس د ایمان نا ومن لم یتوب چاچه توبه نخکلا فاولئکم الظالمون اللہ کسان د ظالمان شپغم ادب غیبت مکوا جلس مکوا یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن اجتنبوا ظن ساتی اجتنابو کئی کثیرا من الظن لڑے رمل کرونا پا گمان باندے گمان دا ہو غیر اختیاری دے دا ہو اختیار کی عمل پہ مکوا اجتنبوا کثیرا من الظن ظن ساتی لڑے رمل کرونا پا گمان باندے ان بعد الظن اسم یقینا بعدی عمل کول پا گناہ باندے پا گمان باندے اسم گناہ دا ولا تجسسوا جاسوسی مکوئی ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت نکی بعضنا تاسو لبعضو ایحب احدکم ایخو خیون تاسونا ایاکل لهم اخیه تیخریق خادر رقبنا میتن نمر فکرتمو بدگنی تاسو غیل لرا واتقوا اللہ ویری گئی دا اللہ نا سبق لا ختم نتا سو تختی واتقوا اللہ ویری گئی دا اللہ نا توبہ بس ان اللہ تواب الرحیم یقینا اللہ توبہ قبل ان کے میرے باندے وہ مقیدہ آخری نیم منٹ پہ لگی نیم یا ایوہ الناس اید طولی دنیا خلقو تاسم پکی رازی انا خلقناکم من ذکر و انسا یقینا پیدا کریم تاسو لنا دیو سریو دخدنا سناسیو تاسو زی وشوبان قاندنا لولي نسبنا وقبائل وڑی وڑی قبلی لتعارفو چو پیجنی تاسیو بلا سوک ناسیو سوک تختی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقینا مکرم و معزز دستاز قرآن اری زمانی سر لگی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقینا مکرم و معزز تاسنا پریزگار تاسنا لی ان اللہ علیم خبیر یقینا اللہ پوئی دے خبردار